په دې وجه باندې په دې کورس باندې ما ابتدا کړل شروع می کړل چې بعضی د یونیورسيټو سټوډنټس یا چې چرته 2 ټکي فلسفه ویلي یا دیو په یو ځګین کې د یو مولا نه چرته یو شی اوریدلې دا عوام یې دسي حضرت استاد مولانا محمد الیاس گمن صاحب دامت برکاتهم العالیہ حضرت فرمایي چې کم عالم او خياري کله چې هغه ته د یو شی علم راشي مطالعه وکړه یو لفظ د هغه ذهن تراغه هغه عالم بلوي صفت دای چې هغه په خپل حال وجاړي چې د نن پوری زمانه د اٹکه ولی پټو خو زمونږ په دې عوامو کې یو فساد دی دیو چې نوی مسلې نه خبر شي بیا پرځګن کې ټر 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 لکه د چې مفتی شوی نه ته په دې باندې افسوس وکړه چې ته د نوی مسلې نه کله خبر شوي ستانه مخکې پیاغه کس خبر وکم چې ته خبر کړي نو فوی شاه چې په علم کې غرور کبر دا خشیز نه دی د غشان علم زده کول پاغي ځان پویول دا سورازي مخکې سو وخت مخکې دا سی هفته کیږي کورس باندې خو ما کار شروع کړو د کچي اختر نه بعدو لیکن په یو ځګین کې د سټوډنټانو سره زما ملاقات وشو نو بدل ذکر شنیکای استبزاء نه نزاغ ترسوم حالن کې زما تفصیل ډیر زیات دی زما عادت دا دی چې زه مسلې لرازم نو زورتا سیده ټوف نه وام اگر که خلک دا وای چې منګ له شارټ پکار دی او شارټ کلیپس پکار دی او په معمولی خبر ځان پیول پکار دی دا صرف وقتی تور خو کار وشي البته د دلیل په میدان کې چې کم انسان کار کوي نو دا غي ترتیب دا دی چې ابو مسله خف اصول باندې وای خلک سو یو دی ووري د سړی بچي دی ووري یو دی میدان تراشي د سړی بچي دی ووري او دا زد الله جل جلاله فزان باندې او نعمت غنم الحمدلله د باچاخیل پلیټ فارم سره ک په یوټیوب تعلق ساتي زمونږ د نورانی قائدین والا تر د اصول عقاید یعنی تخصص په عقاید پوری زمون کار شوه دی نوې کار چې ان شاء الله په 2027 کې ک زندګي وفا وکړه او شروع شو زمون کار به ججمنت پته بیا تاسو ته لګي چې علماء سویل دي ایسه نه دی ویلي چونکه دا خو زمونږ ترتیب نه دی چې مونږ فورا د 2 ټکو په شانتي اسمان ته ټوپونه وال شروع کو فخپل الله باندې غوته او چتول شروع کو چرته یونیورسيټي کې ابتدا په فلسفه کې چې کوم سوال وای هغه سوال دا دی زمونږ په مسلمانانو کې سیب تل په مدرسه کې فلسفه وای مفزي هدايه الحکمت معین الفلسفه ETC دا کتابونه تعالی د مدرسې نه دی ویلي چې تا ته پته ولګي د خلکو ته هیڅ لیفت مو ورکوي لیفت په دی وجه باندې مو ورکوي چې مفزي د هر سوال جواب نه ورکي بعضی ټیم کې بسړې په شک کې پری دي بعضی ټیم کې بوله د قشان گزار ورکي دیو خیال لای چې بس دا سوال د عالم سے جواب نشته کله جمعې ورځي حضرت رامنډوي کله چې خطبه شروع شي جی زمون مولوی سے په پلان کې مسله بحث نه کو خیرن بچی ته په وخت باندې راغلی چې مولوی صاحب د پلان کې مسله باندې بحث نه کو دیوا جی نه زمون کار د ذکر کول او دا چې کله ذکر کړی شي د دین یو غټ گزار بیا ورکول کیږي زما یو مقتدی دلته ما به سراغ ما ته مولوی صاحب دا مسله می د پلان کې مولانا اوریدل داسې مسله ده او ډیر عجیبه مسله ده ما زر په یوټیوب کې خپل چینل راواړم د چینل کې مرته خو د چې 3 کال مخکې مسله ما کړیو 3 کال وړاندې ما کړیو ما ورتل تاسو مان ول نه دا اوریدلی واجه دا چا یو متل و خپل خورلنه قلمی زنی د هر مسجد امام به کم از کم کوشش کوي جمعه زمانه علاوه زنکم زلا فروایم هر مسجد امام کوشش کوي خو حضرت چې راځي خپل مسجد ته نو خطبه شروع را منډوي یا رکعات هم تی شوي ا خطبه مو نوري او نیوي نو په دی وجه باندې بیا سوي د بل مسجد د مولانا چرته په جنازګاه کې مسله واوري په عیدګاه کې تی واوري یا په یو مجلس کې تی واوري په نکاح کې تی واوري حضرت بلګیا شي جی پلان کې ملي سب ډیر خپل مسله په قلار باندې کې نه خپل مولانا او پوره خبره ده او دا منګي چې کو زمونږ یو ترتیب روان دي ما تاسو ته ویلو د قاعدین موږ شروع کړل
الحمدلله په خولي ترتیب باندې الان کې ماته د ډیرو مدارسونه د تجوید د فار افر راغله تخصص په عقاید د فار الحمدلله افر راغله ماته د درس د فار افر راغله او د حفظ خصلا ثانی نشته سم مثال نشته چې څومره افر راغل دي لیکن منګه په ماډرن دور کې په ماډرن طریقې باندې د یوټیوب په لار باندې د نورانی قاعدین والا تر د اخیری کلاس په الحمدلله کار روان دي کیږي او ورته تیار دي په دې موجوده وخت کې چې مخکې ما کوم درس صرف نه هور کړو دا غن په مختلف انداز کې موږ تیارې کړل او ما ته په خپل باندې دا تحديث بالنعمت په تور ویم ما ته بخپل باندې نحو د سیاده لکه څنګه چې ما ته حفظ القرآن یاد دي صرف نحو الحمدلله دا دوانه فنا دا ما د سیاد کړل دي څنګه چې قرآن مونږ ته یاد او حضرات چې کله یونیورسيټي ته لاړ شي نو هلته صرف یو سوال وي په فلسفه کې اول ته په سوال وکي چې تاسو مسلمانانو عقیده ده الله په هر شی باندې قادر دی آیا الله جل جلاله داسې کانه پیدا کولای شي چې الله په خپل اوچتولې نشي دا سوال دی وس دی وای چې موږ د پورا شی وای الان کې د دې سوال جواب حکیم الامت اشرف علي تانوي څومره مخکې کړل دا غینه مخکې څومره علما کړل ته په قلاره کې نه دا سوال تاسو چت کړه نه دی دا اوچتیم علما او جواب ورکیم علما دې د فار اوچتې چاته پته پر روان دور کې به د یو ناپویا یو ټکی یاد کې بیا به سوالونه کې 7 جواب د دې مارا نقل کړل دي 7 جواب د دې زما سره تیار پراته دي او زی ورکم او پاغه وو سوالو کې صرف عوام په 2 سوالو پیږي یو سوال د دیدار چې ممتنع الجمع مطلب څه شه دی چې د 2 شیزونو جمع کول ناممکني زبدا سوالم کوم بیا به غلطم ثابتوم بیا به صحیح ثابتوم بیا به غلط ثابتوم په چیلنج درته چرته خو یونیورسيټي ته موږ دروغ واړه کنه ستاره فلسفیان به بیا ومنم چرته یو ځل موږ دروغ واړه زبد خپل امام ابو حنیفه په طریقه دا سوال کوم بیا به غلط ثابتوم بیا به صحیح ثابتوم بیا به غلط ثابتوم خو دا عوامو د پاره خو صرف دومره جواب پوره دی چې په یو ټیم کې 2 شیزونه نه جمع کیږي منګ وایو انسان په یو حال دی الله په یو حال نه دی ته چې وایي چې الله قادر دی عاجز څنګه شو دا علماء جواب ورکړي نه الله جل جلاله کانه پیدا کولای شي دې ته قدرت وي ته جواب راکا زبل لدا جواب درکم چې نو چتول آیا د الله د قدرت تضاد لري کنه لري عاصم په دې سوال کې په شک کوم لګ چې پته درته ولګي ته جواب راکا جوړول د الله قدرت دې دامنې کنو بیا روست نو چتول دا نو چتول دا دو جزء دا سوال لري تاسو د سره فلسفه نه دی پیګې په نزي وس جواب نکو والله العظیم د ټولو نزيات چې کله خلک د قسمه سوال وکي نو زبدې نه یریګم چې د زما د الله په قدرت لاس چت که زبدې باندې یریګم چې دا دومره به وقوف ولې شو دا خلک چې دیو د سوال او د یعنی چې ته په یونیورسيټي کې ز سټډي کوم تعلیم زده کوم او تر سوال او د جواب په طرز د وسه پوری پوری نشوي ته انسانيت سره یو ځای کې ته دنیا سره جوړ برحال بیا ما ته چرته وای زل د دې 7 وانه جواب په یو سا کې درکو داسې التفات بم نکوم وسه ځکه نه کوم چې ځنی ټیم کې سړی چیړل پکاري میبزي وای کله په شک کې کوروای چې کم سړی د سلعين برحال لازم ابتدایي چې ما کم شیز راوسته ده د نکاح په قسمونو کې ده د نکاح په تعریف کې ده نو 2 شیزونه دي د نکاح اقسام ذکر کولم دي دغه شانتي د نکاح په لفظ باس ده زه مختصرا کوم علماء اصول یو د اصول علما دي یو د لغت دي دا غو په نسبت باندې لفظ نکاح دا په حقیقت کې وتی او جما ته وي جما خو پیژنې کورواله وتی من پیژنې وتی او جما یو شی ده واتی جما یو شی دی او په عقد باندې د دې اطلاق مجازن کیږي عقد څه ته عقد غوټی ته وي لکه انسان د سحر پاسی حدیث مبارک کې راځي عقاید او جهان نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې انسان د سحر پاسی دعا وای او د سوکی منځ وکي 3 غوټی د شیطان ور کوي دا 3 وانه د ختم کړي عقد لفظ یعنی غوټی وس دا آیات ساتي چې کله په قران او په سنت کې لفظ نکاح راشي قرینه په موجوده نه قرینه هم درته ثابتوم بحث ټول اسانوم خو په شرط د دې چې ته
مکمل په شوق ذوق سره کار کې. زه بخپل باندې مطالعه شوق، د کتاب د کتو شوق، د ځان د پویدو ډیر انتها شوق کوم. نو زه هر سړی په دې نظر ینم. خلک سوی پښتانو وای چې ځان له څنګه یې بل ته ما غشان ګوري. زما په خپل په مسله کې د نوتو شوق دی، حقیقت ته د رسیدو شوق دی، ځان د پویولو شوق دی. او دې اصل کې وی فلسفه. اصل فلسفیان چې توګوري دا غو کار دی چې یو شی پاغه په سیون خلینو بالکل هغه باندې ځان موټه پویولي. نو زما خپل شوق دا د نو په نور خلکو باندې د ګومان کوم. زه خلک وای کنو تاسو یو سړی ته وای لکه رامیتوب دي شروع کړای په خپل د سی کنو زکه ماته وي. بهرحال د قرینینا ما سویل کله چې په قران سنت کې لفظ نکاح راشي او قرینه په موجوده نه، قرآن سنت کی لفظ نکاح راغی قرینه پی موجود نه ده، یعنی د قرینین خالی، نو مراد تی بیا وتی او جماع ده. څنګه الله قرآن کی فرمای ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، د هغه خزو سره جماع مکوي کوم خزو سره چې تاسو پلار نیکه جماع کړي. یو خزه ده او ستا مور نه ده خو ستا پلار را واده کړل ده او ستا پلار ورسه جماع کړل ده، د هغې ښځې سره جماع ته مه کوه. یعنې پلار نیکه چې ورسه جماع کړي بیا جماع تعالی حلاله نه ده. دلته نکاح چې د نکاح لفظ چې راغل دی د قرینې نه خالی دی. دغه شان لفظ نکاح د قرینې سره لکه قرآن کې الله وایي حتی تنکح زوجا غیره، حتی تنکح زوجا غیره، تر دې چې دا ښځه د بل سړي سره نکاح وکړي. دلته په قرینه سره موجوده ده. دلته د نکاح نه مراد جماع نه ده. ولی د دې وجې نه چې د نکاح نسبت دلته د ښځې طرف ته شوی دی. د نکاح نسبت چا طرف ته شوی دی؟ ښځې طرف ته شوی دی. لہذا دلته د نکاح نه مراد عقد دی، د نکاح نه مراد عقد دی. او د لفظ نکاح اطلاق په عقد باندې مجازن کیږي. منګه دا ویل کنو چې په حقیقت کې خو لفظ نکاح ستوي وتی او جماع ته، او په مجازن د دې اطلاق په عقد باندې کیږي. نو دلته جماع مجازن مراد اغسته شوی دی، یعنی حتی تر دې تنکح چې دا خزه نکاح وکي. نو اصل کې خو یو فاعل دی یو مفعول دی. فاعل کون کی ته مفعول چا څه چې کولای شي. فاعل سبجیکټ ټیک. نو دا خزه چې دا حتی تن کې دا خزه نکاح وکي، اصل کې کته دلته د جماع مراد علی وتی جماع. نو خزه د سړی څخه کې سړی د خزه څخه سپا مسله ته. بهرحال دلته مسله مالی کله بیا کما خزه چې طلاق شي په دریو طلاق باندې. نو اول خاوند ته تراغه وخت فریدا نه حلالیږي ترسو پوری چې دا خزه د دې سبل سړی واده وکي، نکاح دی وکړه، اصله د دین خوان وانخلی او دا دغه نه خوان وانخلی. کدی دغه نه خوان واغس هغه د دین خوان واغس، بیا خو ورته دا حلال شو چې دی اولنی خاون طلاق ورکو، دی دویم خاون اولنی خاون ته بلاړ شي. ها مگر که خوان وانه غستو نو بیا نه حلالیږي. نو حتی تنکح زوجا غیره، دا خزر بل خاون سه نکاح وکي، د خاون سه صرف نکاح وکړ، یعنی عقد ورسه وکړ. خو اولنی خاون تبا په هغه وخت کې راځي چې کله هغه خاوند د دینه خون او دا د غینه. په دې باندې دلیل څه دی؟ په دې مشهور حدیث دی. د حدیث د یادولو یو ترتیب او طریقه درته وخی. د حدیث د یادولو طریقه دا چې د حدیث نوم زده کی. حدیث کې دنه به یو لفظ راغلی، هغه حدیث مسما کوا، یعنی نوم ورتک د په هغه لفظ باندې. لکه دې حدیث ته اکثر اصولین علماء محدثین او فقها حدیث غسیل اوي. دا څنګه واقعا وا؟ عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت کوي. دا زما خطاب باوریدل بیانو نکاح شرعي او غیر شرعي د دین مخکې. بهرحال زبدل تم دا خبري بیا دا راولم نو به کو ان شاء الله چې خلک اعتراض پایشي رضی الله تعالی عنها او رسول الله کوي چې نبی علی السلام د 9 کالو د جنیسا واده کړو.
الکه تاسو د اسلام ویلې نه دی، اسلام ته تاسو راغلی نه ګینه. دلته ګورئ چې کم د کور متعلق د خزو مسائل ابا شی بیان کړي او د دې نکاح مقصد هم داو. معارف الحدیث باغی کې حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمت الله علیه هغه د لیکل دي. یو خدا د صدیق اکبر ارمانو، الله د ارمان په عرش پورا کو، 3 ارمان او 3 وانه پورا کړو. زما جیب پیغمبر خپل جیب وګڼي دام پورا شو، زره پیغمبر مختګورم په غار سور کې دام پورا شو. زما لور د رسول الله په نکاح کې الله عائشہ نکاح د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په خپل کړل. الله د عائشہ نکاح رسول الله علیه الصلاۃ والسلام سره په خپل باندې کړل. بهرحال دا تاسو ګورئ چې عائشہ د کور د مسائل څومره را نقل کړل دي. نو کدا د عائشہ نکاح نه وي، یو خوا د عمر نه کم او ذهین و، نو هر مسلې را نقل کوله. ان عائشہ قالت جاءت امرأة رفاعة القرزي الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. د رفاعة القرزي د کور والا چې کوم خزه و نبی علیہ السلام تراله فقالت اني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي. زد رفاعة فکور کیوم د الله نبی بیا رفاعة ما ته طلاق راکړو مکمل، یعنی 3 طلاق ما ته راکړو. فتزوجت عبد الرحمن بن زبیر، ما د عبد الرحمن بن زبیر سره نکاح وکړو، واده مې وکړو. وما معه الا مثل هدبة الثوب، او خپل لپټه ورساو هغه د سوړه کول چې دا غسه نور خو بي دقه شان دی، یعنی مردانه نور کمزوری. فقال نبی علیہ السلام اتريدين ان ترجعي الى رفاعة الله، کستا اراده دای چې ز رفاعت واپس شم، نشي واپس کېدې رفاعت حتى تذوقي غسيلته ويذوق غسيلتك، تر دې پوری چې تا د عبد الرحمن بن زبیر اغستا خونه اغسته، تا دغه خونه اغسته. دا و چې ناقي بزرگان به ځان نه جوړوي، دا و چې ناقي بزرگ زاغه ته چې کله مسلې وضاحت راځي دا پکې کینګ شروع کی چې راځي په دې انداز ویل نه دی په کار څنګه وي. ذوق تاسو پیژنې، ذوق خو زموږ په پښتنو کې اړوشتن. نو په دې حدیث کې صرف نکاح شرعي مراد نه ده، نکاح شرعي مراد نه ده، بلکې د نکاح لغوي مفهوم په دې حدیث کې شامل دی. لغوي مفهوم د نکاح څه دی؟ لغوي مفهوم دا دی چې واتی او جما وکی، واتی او جما ته دغه خوانوالی استا خوانوالی. نو که دغه خاون عبدالرحمن بن زبیر بیا تا ته په خپل تبع د خپل زلنه طلاق درکو، نو ته رفاعة القرزي رضی الله تعالی عنہ ته واپس کېدې شي. نو که چرته صرف دخول وکی خاون، مثال دی خزی ته دی خاون طلاق ورکو او دی سړی بیا د دې خزي سواده وکړو او دی خاون پیږي کنه، دی خاون د دې خزي صرف دخول وکړو، صرف دخول او انزال ونشو منیو نوتلا غسیله، یعنی یذوق غسیلته و یذوق غسیلته، نو دا نه حلاليږي دې سړی ته. شرط بدای چې د دې انزال وشي، نو دا خزه به بیرته دې طلاق شوی، دې سړی چې طلاق ورکړل د ته بیرته نکاح. بهرحال مولانا صاحب د زه خو پیجم نو زما خپل ترتیب دا دی چې زه مولا د سره په خپل کتاب نه مسائل را وباسم. اما دا شوق نشته چې غټ نه غټ عالم یم داغه نه حواله نه رالم اکثر سوا د محدث نه. او چې نو یو مولانا صاحب راته چار اولیګو ما ته وی چې مولانا صاحب واجبہ خبره کړل، وای او چې په ما بس یو الک راغو جړلی وس نور الله عالم. ما زغډیر مسائل راځي خو اکثر میدان ته نه راوړم. نو یې جړلی ما ته پوسو چې ولی جاړي ویلي چې خزر الطلاق را کړل. ماشاءالله. بهرحال د نکاح اصطلاحي تعریف شرعي تعریف یې څه دی؟ هو عقد يفيد ملك المتعه. فقهاء کرام په نس نکاح د داسې معاملې نوم دي، داسې معاملات چې د نکاح په ذریعه د سړي د پاره قصدن د هغه خزینه لذت حاصلول فیده او چتول حلال کیږي. کم چې خزي سره